بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د قیامت په حالاتو کې راځي چې کله د قیامت هغه هیبتناک ورځ راشي، حساب کتاب الله جل جلاله شروع کی، یو انسان داغه حساب کتاب بوشي چې کله ولا الله حساب کتاب برابر کی نو داغه د نیکه پتل کې با صرف یونی کی کم شي، چې دغه یونی کی د ته ملو شي نو دی به په جنت تلاړ شي. الله به ته فرمایي لاړ شه د خپل خپلوانو رشتہ دارانو نه وغواړه، دی براشي مور ته به وایي مور یونی کې مې پکار دا جنت ته پې روان یم. مور به ورته وایي بچې زما ځان له حساب کتاب پاتې دی، لہذا زه تا ته معذرت کوم نیکي نشم در کولی. دی به ورته وایي مورې ته خو ما باندې په دنیا کې ډېره مینه وې، ډېر محبت به دې را سره کو، زما د هر قسم غم دړ اوړه، نن زه دوزخ ته روان یم او تا سره فکر نشته. ابا ورته وایي ما سره د ځان غم دی، زما حساب کتاب لا په سر پروت دی. دی به مایوس شي، پلار له به راشي، هغه موله دکه جواب ورکړي، رور له به راشي، یار دوست له به راشي، غمجن او خفه به واپس را روان شي. لاره کې به یو انسان مخې له ورشي، هلکه ولې خفه؟ حساب و کتاب کې مې صرف یوه نیکي کمه ده، که دا یوه نیکي راته ملو شي جنت ته پې ځم. دکه انسان به ورته وایي چې ما سره خو په ټول عمر کې صرف یوه نیکي ده، زما نیکۍ کمی دي او ګناهونه مې زیات دي، لہذا زه خو اسم جنت ته د تلو قابل نیمه، لہذا زما نه دا یو نیکي واخله، ستا خو بېکار وشي، ته خو به جنت ته لاړ شي. نو دی به وله دا نیکي ورکي او الله له به اوسي چې دی د الله دربار کې حاضر شي، سره د علم به ترې الله تپوس وکړي نیکي د چا درکړه. یاره دغسې یو کس و، هغه وایي چې زه هم جنت ته تلل زما ناممکن دي، دوزخ ته روان یم، په یوه نیکۍ به زما څه وشي، لہذا تاله مې چې کوم دی دا یو نیکي درکړله. وی الله جل جلاله به وفرمایي چې دا څوک دی چې په دې میدان محشر کې داسې سخاوت دی راوغواړي، نو الله جل جلاله به دکه انسان په خپل فضل او کرم باندې جنت ته ور داخل کی، او دا بل انسان به د قانون مطابق چونکې د ده نیکۍ برابر شوي، جنت ته رتلو قابل شوي، په ده به هم الله رحم وکړي او جنت ته به ور داخل کی.